واسه ورماني زهرا باندې کله صلوات وادو. الحمدلله مو برا د خدای یو عظیم کام یو. الحمدلله که کمزوری وی خال به کمزوری وی، خبرت هم سوچ ده، که کمزوری وی خال به کمزوری وی. مو ډټ کر ویلاړیو، الوګه برداشت کوای شو، تنده برداشت کوای شو، زخمونه برداشت کوای شو، هر یو مشکل برداشت کوای شو. لک فلسطین از دا کوئی مقاومت استقامت فلسطین از دا کوئی هغوی غریبان سره مشکلات سره دي، خونه نوتی دي، سروانو کې خیمو کې پراتی دي، خوراک نه ورته رسیږي. سارا براړي واخه د خوري بیا هم هغوی استقامت سره ولاړ دي اسرائیلو په خلاف. الحمدلله مو هم یو عظیم قوم یو. الحمدلله مو یو وفادار قوم یو. الحمدلله یکی و جمله هم بیا خپل خبرو ته څوم ما خبرو ته بلن خبر کوي متوجه یو کنه. الحمدلله مو الوګ نه کمړو شو هم دا یکی خبره کوم خاصو شو کوي مو الوګ برداشت کوای شو خو مو لوټ مار ولا نه یو. خبرت هم سوچ نشو مو الوګ برداشت کوای شو مو تند نه کمړ شو پارک نه کو ویل څه حسین درې ورځې تاګو تند حالات کې شهید شو. مو الوګ برداشت کوای شو مو تند برداشت کوای شو خو مو لوټ مار ولا نه یو. اکسان څنګه بل ورځې ټرک لوټ کړلو ای دوی سلسله څه کومه ده ای دوی بنیاد څه کومه ده ای دوی پلارونی کوی اندازه کړیو څه کربلا کې اول المنز وکړه نه واسطه حسین رسول الله خیمه لوټ کړلې. خبرې ته مغاور وکړلو. الحمدلله مو ته مذهب دغه اجازات نه کوي چې چا باندې حمله وکړه، کنوایه باندې حمله وکړه، څوک مړ کا، چا باندې دهشتګردي وکړه، چا لوټ مار وکړه. څنګه خوري دا خوراک څنګه خوري؟ دا حرام دی که نه دی؟ شیعه او اهل سنت او د شیعه او اهل سنت علماو د هغوی مفتیان څه کوم دي فتوا دی دا حرام مال دی. حرام کوم شاید څه کومه دی ما ته حرام دی هغه ته حرام دی. نشم کولی چې زه بل چا مال داسې بې اجازته واخلم. الحمدلله خو دی خدای فضل دی مو باندې دی خدای فضل دی چې مو مالک خبره کوله زه خپلو خبرو ته رسم بیا. الحمدلله مو کشمیر نه ونیسه مختلفو ځایو کې د حکومت مو حفاظت تیر کړی دی، د حکومت ما ساتلی دی. مو هیڅ قسم ته دهشتګردي نه دی کړي، مو هیڅ قسم ته خیانت نه دی کړی. دی خدایو لطف فضل دی. د قوم کامیابۍ لپاره ورمنې زهرا ذات باندې یو کلکه اوسه صلوات واستوئ. الحمدلله دغه ځای کې زه یوه خبره کوم حکومت یم چې مو وفادار قوم یو، مو امانتدار قوم یو. حکومت خاص کر پرچینار کې کومه سیویل انتظامیه دی پاک پاوج دی دغه یو پیغام ورکوم او حکومت الحمدلله هر وخت مو د تاسو مدد کړی دی که نه مو کړی؟ مو تاسو عزت کړی دی، مو تاسو ته احترام عادر کړی دی، مو تاسو حفاظت کړی دی، مو تاسو ته مو بچي کله تاسو راسوي لیارې کې ګلونه دته نسی، لیارې کې هرونه دته نسی. تاسو احترام دپاره هر ځای کې مو ولاړ حکومت او د پرچینار خاص کر سیویل انتظامیه کومه د پاک پاوج کوم د افسران کوم دي دوی ته هم لکه څنګه ما د تو احترام کړی دی لکه څنګه زه د تو احترام کوم په کار دی تیا ما ته اندازې احترام راکړي، په کار دی تیا اندازې ما ته تحفظ راکړي. لکه څنګه ما ته ځان قربان کړی دی، لکه څنګه تاسو د مو ولمنۍ وئ څوک کرک نه راغلي وئ څوک نورو ایجنسیو نه ضلعو نه راغلي وئ پېښور نه دلته تاسو د مو ولمنۍ وئ ولمنوغن ته مو د تاسو احترام کوو نو تاسو باندې د عوامو حفاظت واجب دی. تاسو په کار دی دغه مظلوم عوام ته په کار دی تاسو تحفظ و احترام ورکوئ. دغه یوه خبره وه. یوه بله خبره کوم حکومت زوری بس ټایم کم دی. حکومت هم احترام تو مو ته څه هلته راکوي؟ مو ته نه احترام دوو طریقو څخه غواړو. اول خبره ده چې مو ته داسې احترام راکړه چې کله کوم ځای کې غلط کار وشي موږ دې خلاف نه یو چې ته کوم ځای کې غلط کار وشي هغه ځای کې اف آی آر کټوي یا هغه ځای کې ګرفتارۍ کوي. خبرې ته مو غوږ دی که نه انشاءالله متوجه یوئ؟ زه حکومت یم مو تاسو سره شانه به شانه ولاړ یو. کوم ځای کې غلط کار کیږي کوم ځای کې ټارګټ کیلینګ کیږي دمکا کیږي حمله کیږي موږ ته حمایت کوو. کوم ځای کې دهشتګرد وي هغوی ونیسه ګرفتار یې کړه. حکومت صرف یو شي خیال وساته چې بلا تفریق دغه کار کوه
بلا تفریق دا کار کوا تکا چو نے پیور کٹاوے تکا چو گرفتار کوي تکا چوک جیل ته بیاي بیا دي کې پارک ما کوا صدا د اپر کروم والا ده د سنټرل کروم والا ده د لوور کروم والا ده ارچ سپ کو ده ته یو خلته سلوک وکي د سينوي په کار ده سوي سا یو قسم ته سلوک کوي موسی بل قسم ته سلوک کوي اوی سا خکوي مثلا شپې اوی سا یو څه کوي مو سه سوتیلی ما ولا سلوک ما کوي موي پراده مور زمان ما بولا ده خدای فضل ده تو تا لوور کروم که ادور احترام نمی میلاو او حکومتا تو تا لوور کروم افسرانو تو تا لوور کروم سنترال کروم که دورا احترام ذات نمی میلاو لکه سورا دغه اپر کروم که تو تا ذات احترام میلاو ده لکه څنګه مودي ذات کو وش لکه خدای نه حیا وکا لکه مو ذات احترام خیاله وسطا مو سره باز دسی کارونه ما کوله که ځنه حیوانات ځنه کارونه کوي مثلا پروردگار ته سوال کوو خدای مو ته کامیابی نصیب وګرځوي او دغه یوه خبره حکومت اول یعنی کوم یو کار کوي بلا تفریق فرق مه کوه ټوله کورمه ته یوه خونه ده د کورمه مو یوه خونه ده ځان ته یو کور ده د کې ټولو حق ورکړي دی ټولو ته یو قسم ته حق ورکړه دویم شی څه کوم ده حکومت سیمو احترام دغه کې ورکړي چې کله کوم یو غلط کار چې ته وشو کوم علاقې کې وشو اپر کورم کې وشو سنټرل کورم کې وشو لوور کورم کې وشو حکومت از یو اهم پیغمبر ورکوم په کار دی د هغه کیس اصل قاتلان گرفتار کا اصل کوم قاتل دی اصل کوم مجرم دی ته په کار مغا گرفتار کی د سینوي څه کیس یو چا کړی وي گرفتاری نورو خلکو سي کوي کیس مثلا غره کې وشي بازار ته راشي گرفتاری ته پر چنار بازار کې کوي دو حکومت ده دو قانون خلاف ورزی ده تو د پاره خلاف ورزی ده ما د پاره خلاف ورزی ده په کار د حکومت زدا یو حکومت نه زیاده مطالبه کوم سکله ته څوک نسی غلط کار څوک وکی په کار ده ستوکم اصل قاتلان دي اصل مجرمان دي په کار ده مغاد گرفتار کی نور خلکو ته په کار ده